پوره یو سل شپږ کاله وشو چې دغه ونه انګریزانو ګرفتاره کړې ده. اوس هم دغه د لنډي کوتل په یو پوجي چوڼۍ کې موجوده ده. چا هم تر اوسه پورې دا کوشش نه دی کړی چې دا ونه آزاده کړي او دا په ښه غټو غټو زنځیرونو کې ټیټ تړلی شوې ده او په ځمکه باندې چې کوم دی هغه زنځیرونو ته موږي یا میخونه ټکوال شوي دي. ښه مضبوطه پکې تړلې ده. په دې باندې یو نوټس هم لګېدلی دی. خو تاسو به دا سوچ کوئ چې داسې څه واقعه راله او دې ونې داسې غټ څه جرم وکړو او تاسو به دا سوچ کوئ چې دې ونې داسې څه دومره غټ جرم وکړو چې دا د هغې په جرم کې ګرفتار کړی شوې ده. اوسه پورې لا دغه ونه تړلې ده. په کال 1898 کې یو آرمي افسر دی جیمز سکویډ نوم یې دی. هغه دغه شانتې د شرابو په نشه کې شراب یې څښلي. بهر راووتو د هغه سره چې کوم دی تیر چاپېره خپل نور چې کوم سپایانو هغه هم موجود دي. نو فورا یې حکم وکړو چې ارست دس ټري د بوټی ګرفتار کا. ولې ګرفتار کا؟ هغه ټوله واقعه په دې بوټي باندې اوس هم نوټس غوندې لګېدلی دی. په هغه کې لیکلې ده په هغه باندې دا لیکلي د هغې مطلب څه دا دی چې زه دغه شانتې یو شپه یو آرمي افسر و هغه د شرابو په نشه کې بهر راووتو نو هغه فورا دا حکم وکړو دا سوچ یې کو چې دا بوټی په ما پسې د خپل ځای نه حرکت کوي او په ما پسې راځي. ما ته د دې نه ډېره غټه خطره ده. دا بوټی فورا ګرفتار کړه. نو هغه سپایانو خو د هغه د حکم تعمیل وکړو. په هغه ټایم یې فورا ګرفتار کو او غټ غټ زنځیرونه یې په هغه باندې واړول. ولې چې دا بوټی چې کوم دی رالو او دغه شانتې جیمز سکویډ چې کومه دی جیمز سکویډ ته د دې بوټي نه خطره محسوسېده. نو په دې وجه باندې دا بوټی ګرفتار کړی شوی دی او اوسه پورې لا دغه بوټی چې کوم دی په زنځیرونو کې تړلی دی. او ملګرو دا یو خبره درته کومه چې کال په کال د دغه بوټي ښه ښایسته خصمانه کېږي او دغه بوټی چې کوم دی دته ګوډ کېږي. د ښه ټیټ هغه زنځیرونه چې کوم دی اوس هم موجود دي. په دې خبره د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کوو چې زمونږ هغه بوټو نه هم چې کومه دی داسې پیرنګیان یا د دې خاورې ته چې چا په سپک نظر کتلی دي په خیرنه سترګه چا دې خاورې کې قدم ایښی دی هغه دومره په تیښته تښتېدلي دي د دې بوټي نه هم هغوی ته ډېر غټ خوف محسوس شوی دی. دغه یو خبره پکې ده. ګرانو کتونکو د دې نه علاوه که چېرې وګورو زمونږ په معاشره کې زمونږ په علاقو کې زمونږ د پښتنو کې داسې عظیمې عظیمې هستیانې تېرې شوي دي چې د هغوی د غیرت کیسې لا اوس هم دغه پیرنګیان کم چې د دې خاورې نه په تیښته تښتېدلي وو هغه اوس هم خپلو بچو نوسو ته کوي چې خیال کوئ په پښتنو کې یو داسې قسمه عظیم قوم دی. د پښتونخوا د خاورې دغه بوټي هم دومره غیرتي دي چې هغوی نه هم موږ ته ډېره زیاته خاطره ده. ولې چې په ما پسې حرکت کوي. جیمز سکویډ خو د شرابو په نشه کې په دغه دوران کې فورا یې حکم وکړو خپل سپاهي ته چې دا بوټی چې کوم دی دی وتړه. ولې د ما پسې حرکت وکړه دومره ورسره یره وه. نو ګرانو کتونکو کله هم چې چا د خاورې ته په خیرنه سترګه کتلی دي نو په دې کې الله تعالی داسې عظیم عظیم مخلوقات پیدا کړي عظیم عظیم خلک یې په دې کې پیدا کړي دي زمونږ په دې پښتنو کې چې هغوی ته خو له ماته جواب ورکړی دی. تر اوسه پورې له هغه خلک چې کوم دی ځای له هم نه دي راغلي. بل د دې نه ثابتېږي ګرانو کتونکو چې غرور او تکبر چرې هم نه دی په کار. هغوی چې به کله یو توت ته بقیا نه وویله هغه به بیا کول. یعنې د هغوی د طاقت اندازه د دې نه لګي چې ته راپاسې یو بوټی هم ګرفتارې بوټي ته هم چې کومه دی ته غټ غټ زنځیرونه اچوي. یو خو هغوی سره یره او بل د هغوی د تکبر. هغه جیمز سکویډ چې کومه دی د هغه به هډوکي هم اوس خاورې شوي. ولې په دې باندې 126 کاله تیر شو. خو داسې مغروره خلکو چې کوم دی په دې ځمکه باندې ژوند کړی دی که نه چې د هغوی د عبرت نښې لا تر اوسه پورې موږ ته موجود دي. که چېرې وګورو دغه بوټی هم زموږ دپاره یو نشان عبرت دی چې دومره یو مغروره انسان چې په دې خاوره باندې داسې قدم ایښی دی که نه. او زمونږ د پښتنو همیشه زمونږ پښتنو سره دومره ظلمونه او دومره زیاتی کړي دي. خو هغه جیمز سکویډ او هغه انګریزان او هغه پیرنګیان چې کومه دی هغه نن زمونږ غیرتي پښتنو داسې حده پورې ځغلولي دي چې د هغوی نوسي د هغوی چې کوم راتلونکې پیړۍ دي هغوی هم دا جرأت نشي کولی چې زمونږ د پښتنې خاورې ته په کاږه نظر هم وګوري.
نو ګرانو کتونکو تاسو څه وایئ خپله رایه لازمي زموږ سره په دې ویډیو باندې شریکه کړئ دا ویډیو مخکې هم د ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته څه ناڅه عبرت او سبق حاصل کړي ډېره مننه